حلال فوड اتھارٹی لخوا ملکند ضلع کی د غیر معیاری خوراکی توکو فزید کاروائیاں تیزی سره روانی دي چې نتیجه کې یې ګڼ شمېر تاجران په لکونو جرمانه کړي او غیر معیاری مشروبات، مصالحات، چائینہ سالٹ، پاپړي او د استعمال نور بلا شیان په خپل ولقه کې اخیستي د کومي د ضایع کولو لپاره چې زفر پارک بړخیل کې دستورات تر سره شوه چې پکې اسسټنټ کمشنر محب الله خان د فوډ اتھارٹی چارواکو او د ټریډ یونین مشرانو ګډون وکړو. د دستورې په محل نیولې شوي د لکونو روپو خوراکي توکي په باقاعده توګه ضایع کړي شو او د خورو خوراک یې کړل او د انساني ژوند سره لوبي کوونکو تاجرانو ته دا پیغام ورکړی شو چې آرامه دنده کوونکي به په یو حال کې هم نشي ماپ کولی. کله چې فوډ اتھارټي کاروایي شروع کړې ده ډسټرکټ ملکند کې، نو دا په زرګاو لیټر جعلي مشروبات په تقریبا 40-42 بوجۍ چې د چاینا سالټ وي، ادې نه علاوه مصالحه نور ایکسپایر اشیاء په کوم چې فوډ اتھارټي پابندي لګول دا مختلف اشیاء فوډ اتھارټي مخکې قبضه کې هغه کاروایي کړي، د خلکو خلاف جرمانې کړي، اف آی آر کړي چې کوم فاین شوی دی. نو تاسو الریډي کوم کسانو باندې چې دا سيزونه شوی دي هغه باقاعده موږ ریکارډ مینټین کړی دی. نیکسټ ټایم چې خبره بیا هغه دي خبره مرتکب کیږي نو باغې باندې به هیوج اماونټ کې فاین پلس امپریزنمنت وګم پکې. د سیمې خلکو د حلال فوډ اتھارټي د دې ګام ستاینه کړې ده او ویلي دي چې وس هم بهشتره آرامخواره تاجران د قانون د منګولو نه بهر دي، باید چې دغه دنده کوونکو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړي شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بټخیله، مالکند.